بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ عزیزانو د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیان نن هم ستاسو په مخ کې بارس کی اللہ عز اسمہ ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اغا جلیل القدر پیغمبرو چې څومره امتحانات او ابتلاګانې په در راغلي دي نو الله تعالی په توفیق باندې هغه ټول امتحاناتو کې هغه پاس شوی کافی امتحانات ما ستاسو په مخ کې 13 جمعو کې بیان کړي یو عظیم امتحان په بل را د بیبي و حضرت هاجرہ او داغه بچو حضرت اسماعیل علیہ السلام امتحان پہ کیږي چې ابراهیم دا خپل خزه دی او خپل ماشوم بچی دی دا واخلا او لار شاو د مکی په دشت او ریګستان کې پرېدا او تتیزا ابراہیم علیہ السلام خپل بیبی روانه کړه د شام نه مکه تراوسته مکه په دغه وخت کې د غرونو په منځ کې یو وادي او یو خوړ داو د آبادۍ نوم او نشانم پکې نو بیت الله شریف سره په خوا کې د آب زمزم کوه چې دی په دغه ځای کې حضرت هاجره کینولا او زوی ولغې کې ورکه او دې روان شو نه خلق شتا نه آبادی شتا هیڅ شی په میلونو کې په درک کې نښکا عزیزانو تاسو اندازه وکړئ چې دغه وخت کې چې ابراهیم علیہ السلام خپل بیبي او د غېږې ماشوم په دغه دشت او بیابان او ریګستان کې پرېښو او دې ته روان شو چې د پړه بس تیرېده بیبي ورپسې رستو نه आवाज وکړ چې ابراهیم چرته دی وی چې تاسو می پرېښو یو زه درنه لاړم ورته وی چې په خپل اراده که خدای درته ویلی دي
هغه ورته وی چې بیبي د خدای دغه څه حکم دی چې دا مور او زوی په دې بیابان کې پرېږده او ته تیزه. انتها دا بالکل د دغه امتحان انتها. بیبي هاجرې ورته وی چې خدای پامان کوم خدای چې زمونږ د پرېښودو دلته حکم کړی دی هغه خدای به دلته زمونږ حافظ او ناصر وي. ابراهیم علیه السلام تلاړو شام ته او دا د بچی سره په دغه بیابان کې ناسته. د عربو ګرمي ونه نشتا بوټه نشتا. اسماعیل علیہ السلام تگے دے. بی بی هاجره منډه را منډه وای چې خدای اوس چرته وب پیدا شي چې د ماشوم ته لګي. دا صفا مروه چې نن پکې اجیان سایه کوي دا یو دوه غونډای او دا دوه غونډو په دامنس کې بی بی هاجره او تر منډه واله که په صفا به ختم وب په درک نخ کاری دی او که په مروه به ختم وب بنخ کاری. او زلا دی بی دغه سیمنډې د صفا مروه په دې منس کې واله او اخر نا امیده را روانه شو چې بچی به مې د تندې هلاک شي. د خدای غیرت او غداغه د رحمت جوش ته وګوره. جبرائیل علیہ السلام ته وی چې ورشه او د دې اسماعیل په د خپو کې یو چینه راوباس. جبرائیل راغی او د اسماعیل علیہ السلام د خپو مخه ته چینه راوویست. بی بی هاجره چې رااله نو د اسماعیل علیہ السلام د خپو مخه ته اوبه خټ کیږي. چې اوبه خټ کیږي نو دې زر زر شګې راغونډې کړې چې دا خو اوبه راوخټ کې دي هسې نه چې اوبېږي او خلاص شي. زمونږ خو دلته عمر دی نو ګیر چاپېرې ترې نه داسې دیوالګۍ ووالو چې دا اوبه محفوظې شي چې زمونږ پې وخت تېر شي. او د اوبو ته یې ووایي چې زمزم عبرانی ژبه کې زمزم ویلی شي ادرېږه ته. پښتو کې ادرېږه، اردو کې ٹھہر جاؤ، عربی کې قم او عبرانی ژبه کې زمزم. اوبه ودرېدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بفرمایل چې الله دې رحم وکړي په بی بی هاجره باندې کدی دې اوبو ته زمزم نه ویلې نو دا کوه به بدل او ډېر لوی دنیا به خړوب کړي. سم سیند او دریاب به جوړ او دې چې ورته زمزم وي اوبو حکم منلو په ځای ودرې. عزیزانو نن هغه به زمزم کوه وګورئ د عربو په ملک کې آب زمزم کوه ده چې زرګونه کاله وشو چې د مسقال ذره عمره کمه پکې نه راځي. دومره پایپ په لګېدلې ده او غړمبای خيږي شپه او ورځ په دغه ځای کې اوبه نشته. عزیزانو څه وخت تېرېده. ابراهیم علیه السلام
بچ میاش بس دو پس شوق شو چې خدایا دا بیبي او خزه کته په کار دي. علماء لیکي چې ابراهیم علیہ السلام ته یو خصوصي مهربانه پیشکش وشو چې ستا چې کله د ښځې او د زوی ملاقات تړ کیږي نو خدای ته التجا کوانو بندوبست به درته کوي. نو بوراق به ورته راوستی شو په بوراق به دی سور شو لابړو د هغې ملاقات به وکړو بیا به واپس بیا شام ته راغی چې دلته به شپه هم نه کوي دوی سره خالی به وګوري او بیا به تیزی. عزیزانو چې د 10-12 کاله په دې اسنا کې تیر شو 10-12 کاله پس ابراهیم علیہ السلام مکې ته راغی او اجازت ورته وشو چې که څه وخت دلته تیری نو د شپې خوب ګوري. قرآن کریم کے اللہ فرمائی فلما بلغ معه السعی چې اسماعیل علیہ السلام خلو بغاړه شو او د خوند او د رنگ وخت راغی چې پلار او مور په دغه وخت کې په بچی خاص مزه اخلي دغه وخت کې په بل امتحان راغی. اوس امتحانات خود پیغمبرانو کور کله داغي خو ټوله زندگی امتحان وا او ابتلا وا. عزیزانو ځانونو ته وګورئ چې مونږه د الله په یو امتحان کې د پاس کېدو قابل نه یو په یو امتحان کینی وګورئ په دې دنیا کې کدا امتحان په مونږ راغی چې مولا صاحب زوی حلال کا پاس بشي پکې کدا امتحان په مونږ راغی چې خزا او زوی دې په دې بیابان کې په دې دشت کې پرېدا او ته ځا کورتا پاس بشي پکې دا ډېر ګران کار او جنت مونږه د پیغمبرانو نه مخکې ورته په طاق کې ناستي چا خدای زمونږه ځکه چې مونږ منځونه کوو مونږ حج کړی دی سوچ کوئ کراغه دا امتحان او دا ابتلا بیا به درته ووایم چې کربها دنیا به فیل شي کربها دنیا کې وګورئ معمولی غوندې امتحان در باندې راشي سالم جوړ کړي پروندا الیکشنم پتا سو امتحان دام ابتلا سالم جوړ کړو اوس لګیا یې جاړي اې دا خدا سي شو اې دا خدا سي شو مونږ سو کوچ دا سي شو زسو کو آئین کے ترمیموں کو صدر صاحب زسو کو ماتم ہوا ہے جانتا ہوا ہے آئین کی ترمیم حق و ملکی د اسمبلی دی په دې آئین کې به هغه اسمبلی ترمیم کوي چې کومې اسمبلی دا جوړ کړی دی
اوس تاسو په دې څه پوهېږئ؟ خبره ده تاسو خو په دغه پوهېږئ چې هله دا زمونږ د کلي کوتک شا پاس کا چې دا کلی د سرو زرې هله دا ډم توتو پاس کا چې دا ماله تاسو خو په دې پوهېږئ. اوس وګورئ لغوندې لږ سوچ وکئ چې ستاسو ممبران لګیا دي د وزارت اعلی خوبونه ګوري ګډ جوړونه کوي لګیا دي چې زه به هله تا سره ملګری کېږم چې ما به وزیر کې زه به هله تا سره وزیر کېږم چې ما به وزیر. اوس دا خلک دا خوبونه دا تاسو ته به یې چې وي چې عزیزانو زبردست حکم زبردست حکم هغه اوس ګوره تماشې به درته وښیم تماشې به دې ټول صوبه سرحد ته وښیم خو شرمېدلي په څه شرمېږي دا دې بې حیا قوم دوی په څه شرمېږي ګروپ بندای شروع شو نه دوی سره د ملک غم دی نه دوی سره د آیین غم دی نه دوی سره د ملک د ځمکې غم دوی سره غم د دې دی چې دا سموله ګول دا به را سر کوو څنګه چرته چې څوک کېنولی خدای په قهر اخته تاسو وګورئ په دا کمیټۍ کې څه بلا کېنولې ده دغه پڼا پشلا وګوره چوارې نشته مشکي نشته ویڼی نشته کوسې ورانې دي اوبه راخیږي د خلکو کورونه وړي تپوس کولو والا نشته د ملک نه د دلی راجا جوړ دے دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں وہی د دلی راجا مر دے جڑا والا پہ سوک نشت نن پدے ملک جڑا والا سوک نشت تپوس کولو والا سوک نشت لاندې طبقه وګوره چواریان دي نن چواریان ستاسو حکم ولې نه مني ځکه چې ته د خدای نه باغي او د خدای دشمنې نو چواریان ستا حکم ځکه نه مني او تا نه ځکه نه یری په سړک وګوره وړې ډکې دي کټکولیان برتی دي کټکولیان دا د کمیټې میر ته وایه کنه چې ته څه دپاره دلته ناست یې کروڑپتی او ارب پتی ستا څه ضرورت و چې ته د کمیټې میر جوړېدې دا کاونسلران یې وګوره چواریان راشي د دې د کور مخې صفا کی بار علاقه کې که غول په ډیرانونو په سړکو پراته وي تپوس کولو والا څوک نشته دا به څوک کوي دا خلق به کوي چې دا پرون تاسو پاس کړي دا به درته وښیم به ښیم درته چې څه شو ستاسو برمانون دا خدای ذلیل کړی قوم دا د لنډۍ خوله کې ولا ډکه ده اوبه په سړک راوړي لګیا دی تپوس کولو والا څوک نشته دا د جومات نه چې وځئ او د سړک ته کېږي دا ویڼۍ وګورئ دې باندې زرګونو روپو ټیکه د کمیټۍ شوې وه زرګونو روپو یو پټه پړوند رانغی چې هلکه دا ځای ټیک ولې نه دی جوړ ځکه د واړه نه واله تر لویه پورې ټول حرام خواره او خنزیر خواره دي تشه شګه ولګي سړی راشي او هغه پاس شي او بل پاس شي او تا او ما ته پکې ماله ملایم شکرانه راکړي تاله پکې چای پانی درکړي 500
دا هغه ملک دی. خو ډېر شکر الله دې دا ملک د دې نه بدتر کړي. ډېر شکر دی خدای پیژندلی دی، خدای پیژندلی. بل ورځ راته چا وایي چې د دې علاقې ماشکي نشته. ما زه څه خبر یم، زه څه دروغه یم؟ وی دا چڼکاو منکاو نه زه نه یم خبر. زه خو هغه یم چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان دا، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا، خبدا وے چې د حال تر دا بتر وے. زه خو هغه دې نه به زیات دی. اوس به څو ورځې ملک په دې وي رختی، پلانې به وزیر کېږي، پلانې به دغه کي، پلان دا پلانیان خو پرون هم وزیرانو نن به بیا شي. جتو دی کھوتی اتیان کھلوتی وہی چې د کم ځای خره او مل ته ودرېده. دا ټکی لږ زده کوي، نور څه خو زده کولو والا نه یي. سې سرونه خوځوئ لکه دغه پلاسټک مارغان چې وہی جتو دی کھوتی اتیان کھلوتی وہی چې د کم ځای خره او مل ته ودرېده. زما عزیزانو ګوره روزانه بدرتا د زهر استنې والے کیږي. نن درد به د قلار نه چې سبا بدرته بل استن والے کی، بل ورځ درد به د قلار نه چې بل ورځ بدرته بل استن والے. دا تحقیقات یو کی کنه حکومت 2 میاشتې مخکې چغې والے 40,000 به خرچ کړي او 25,000 به خرچ کړي، دینه بزیات نه کوي، دینه بزیات نه کوي. په ټپ وړوندې په غبرګوګ ناستې اوس تحقیقاتو که چې کم از کم یو ممبر 10 او 15 لکه روپۍ خرچ کړي. وی دي کړي پیمانه چا چې والا چای کړي دي هغه سړی له 10,000 روپۍ ورکړي. 10,000 چا چې ور سره منډې والی دي هغه له 10,000 روپۍ ورکړي. اوس هغه کم کمیټي به د حکومت راځي او د دې تحقیقات به کوي چې تاسو څومره پیسې لګوي. خبره ده درا بکواس. اوس مونږ به هغه عدل د کم ځای نه پیدا کوو، کم ځای زمونږ خو بیړه تباه. مولانا عمر فاروق تا انټيليجنس رپورټ راغی چې تا پسې دا سړی ګرځي تا قتل کوي، دا گرفتارول پکار. عمر فاروق ورته وی چې جرم کړی نه دی نو هغه نه مخکې گرفتارول خو ما ته شریعت کی اجازت نشته. گرفتارول خو سبقت د جرم غواړي چې جرم وکړي نو بیا یې گرفتار کړ چې څه وخت کې ووالو. عمر فاروق کور پروت دی او دغه غلام وغیرہ چې دا ورته لاس تړلی پیش کړ چې جی دا کسان. عمر فاروق چې ورته وکتل نو لاسونه ولا کلک تړلی، حکم یو کو چې دا لاسونه لک سست کړي، لاسونه سست کوي. فی الحال چې ولا سزا زیاته ورنه کوي ځکه قاضي په حکم نه دی کړی. الله چې قاضي په حکم وکي او جرم مجرم ثابت شي نو بیا به ولا سزا ورکوي چې هغه نه مخکې ګوره ورته څه ونه وایي. کلمه اعتبار وستی دي او داغه مجرم د پاره د عمر فاروق دا الفاظ. اوس دا عدل به کم ځای نه راوړي، دا انصاف به کم ځای نه راوړي.
عزیزانو عدل او انصاف خو د ملک نه جنازه وتا انصاف خو په ملک شته نه که غریب دی انصاف پکې نشته د مالدارو به زه څه جاړم غریب ته وګوره تا دسخط کړی دی چې زما دا فلانۍ ډیوټي ده او په هغې ته تنخواه اخلي نو ټوله ورځ پردو کورونو ته مشکونه اچې او په کومه لاره چې تنخواه اخلي نو د ورځې یو مشک پکې نه چڼکاوي دا ظلم نه دی دا زیاتی نه دی آخر غریب یعنی دی مون غریبت ته خدایا دی خراب کا چې خراب شي نورم ته دې ځان ته وګوره چې ستا څومره وس دی ته عمره د خدای نه باغي دغه نه زیات ته ځکه نه چې زیات دی وس نشته تاسو وګورئ چې کم غریبان مالدار شوي دي ښځې او لوڼه یې بربنډې ګرځي که نه ګرځي چې غریبانو مور د خامتا په پړونې کې ګرځېده اوس چې غوړ شو ښځه په ایرانۍ چادرۍ کې او خویندې په ایرانۍ چادرۍ کې او په کالجونو کې کینو خدای ته پته ده نو زما عزیزانو عرض مې داو چې معامله په دې کائنات کې ګوره صرف او صرف د خدای ده د بنده نه ده دا ملک به تر هغې ښه ورځ نه ګوري چې تر څو پورې د دې ملک اعتماد په خدای شوی دی زمونږ اعتماد په خدای نه دی زمونږ اعتماد په بنده دی که دا سړی بادشاہ شو ما به د سرو زرو کی که دا وزیر شو ما سره به دانی کی نه د وزیرانو تماشیم وکړئ سپی راښکلې ډیران ته په وس کې نه کوو تاسو خو ورته ډېر نیني چیني به کېدئ روټۍ به مو والا کولې چایونه کینچي به م لاس کې ورکړه نه تار پرې کړه تاسو به ورته داخلي چینګې داسې نیولې کړي مې که نه ګیرو والا به ورته داخلي چینګې نیولې وزیر صاحب اجامت له کینچي راغستې وه ده والا داخله داسې چینګه نیولې دغه ګیره دې په دې کینچي شه ته په توپه ولګې نو خوله دې چینګه څنګه نیولې بل چا سره خبرې کوي تا ورته خوله چینګه نیولې ده دغسې خوله دې که چینګه خدای ته ونیوه قسم په خدای چې پاټکي به بزرګ شي دا دغسې خواره خوله چې تا دنیادار داو چې مونږ خو تباه یو مونږ غرق یو کني تباه او غرق که تاسو وایئ زما ښې جامې دي ښه مې کور دی ښه اوسېږمه کرپر مې دی څنګه تباه یم په اعتبار د آخرت سره تباه په اعتبار د دنیا تباه په اعتبار د حیا تباه په اعتبار د غیرت تباه حیا او شرم او غیرت الله نو نن بل رنگ دے ستا په ملک کې چکرې خوري لګیا دی څو ورځې به په دې قهر دا ملک اختی څوک به علي څوک به کوي څوک به شي څوک به کوي څوک به علي څوک به مونږ څه خبر یو ساره ته یو سړي وي چې څنګه چل دی دا به څه کېږي ما زه څه خبر یم ما ته پته نشته وی تا ځان خبر نه دی ساتلی مال نه زه به ځان د چا نه خبر ساتم چې د یو شي وجود زه نه منم د دې وجود مې نه دی منلی دوی د دې قابل نه ګڼم چې دوی د ملک حکمرانی وکړي که نه جي نو ځان ته څه خبر ته دې وجه نه د ځان تماشې به وکړئ عزیزانو د سکون ورځې به نه ګورئ د اطمینان ورځې به نه ګورئ دا یو امتحان و ابتلا و فیل شوی ناکام شو ارزداو
چې ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان راغی چې دا زوی چې تا په دشت کې پرېښی او د شام نه ملاقات ته راځي دا حلال کا حلال یا ربا سار را پاسید زوی رونیو ماشوم بچے ورتوی بچی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچیا ما خوب لیدلې چې زه تا لالوم سوچ وکا فکر وکا ما ته څه کول پکار زوی دی الله الله نن زوی زه څه ووایم نن مانا زوی نه یری مانا ښځه نه یری مانا لور نه یری مونږ نه یری والله کې تاسو خو ټرای وکړئ ښځې ته ووایه چې دا کار به نه کوې داسې به او تاسو له به یې کړي وي داسې ما ښځې دروم یو شیخ و ښځه ډېره ورانه ویل په بو زیارت له مې بوځه هغه مولیانو مسله کړې ده مولیان د خدای په توپ وله خیال م راغی مولیان ویل زه مولیانه نه یم د اولیاء خلک نه مني کافر شیخ تلی دی په بوله صاحبه ښځه یې بوتله کوزڼه یې په سر ده په سوکه کې والا دغه ورکړي دي دا واښه او صاحبه دی مخکې دی او ښځه ورپسې ده او ماشومان ورپسې چېرته تلی وی شیخ صاحب دا کور والا خپو کې بهادوله غوندې وایي دا څه کې ښځې پې راټوپ کړي چې ولې څه کې اولیاء نه منئ کافرو هغه ته منډه کړې ده خبره دا ده چې نن موږ نه ښځې ولې نه یریږي ولې ځکه چې موږ خدای نه یریږي نن د موجوده حکومت نه چواره ولې نه یریږي ماشکتې ولې نه یریږي ځکه چې دوی خدای نه یریږي نو چې د خدای نه یریږي د دوی اډو په چواري او ماشکي م روب نشته کشته یې پې څوک چې خدای نه یریږي یا داسې عمر فاروق د شپې ګرځي یو کور کې جګړه ده د شپې ګرځېده خو څه کوي دا مې واورئ تاسو ټول چې د خپل ځان حفاظت په خپله شروع کوي ګورئ والله که نه کورونه محفوظ دي نه دکانونه محفوظ دي نه اولاد محفوظ دی که دی ما نه دې تپوس وکړي چې په دې ملک کې سال جوړ دی تپوس تې رانه وکړي چې په ګوته ګوته ورته وښیم چې دې ملک کې سال جوړ دی هیڅ شی محفوظ نه سوداګانې کېږي لګیا د سرونو سودا کیږي د موټرو سودا کیږي د لارو سودا کیږي د ځان سودا کیږي سوداګانې کیږي ټوکی دي د حکمران پړه کې د خدای یری قسم په خدای دی چې څه معنا په اوم تل کې بچ نشي دا عقل نه مني چې د یو حکومت ته 2 لکه انټیلیجنس او هغه ته د په ملک د سم او د کوک پته نه لګي دا عقل نه مني
زه به حکمران یم 2 لکه محکمې به ما لاندې کار کوي او زه به سم او کوږ نه پېژنم. زه یم چې تا د شپې خوب لیدلی او ما ته پته ونه لګي نو هم زه اهل نه یم د دې چې زه د ملک حکمران شم. که داسې نه ده حکومت ته دا ویل جایز نه دی چې هغه وایي زه خبر نه وم. ته ولې خبر نه؟ زه به کور پروت یم، زما د کور دروازه به لرې وي، زه به اوده یم او زما دروازې ته به څوک نږدې نه راځي. آیا به ته د حکومت کولو اهل یې که نه ته د حکومت کولو اهل نه؟ زه به روان یم، سره زر به مې داسې په لاس کې نیولي د شپې په 2 بجې. که زما دې لاس ته چا کاږه وکته نو ته د حکومت کولو اهل نه، او که نه زر مې نیولي او کور ته ورسېدم نو ته د حکومت کولو اهل. توکي دي د ملک حکمرانی کول. وجه څه ده چې دا طبعي جوړه ده؟ وجه دا ده چې دوی سره د ملک او د قوم غم نه دی، دوی سره د ځان غم. تاسو وای بسم الله الرحمن الرحیم چې دا څومره منبران پاس شوي دي دی وخت کې د قوم غم ورسره دی که د خپل وزارت غم ورسره؟ نو چا سره چې د ځان غم یا بستا غم څوک؟ اوس لا په بل طاق کې دي دا د کمیټې کونسلران هم دي او صوبایي وزیران ممبران شوي هم دي. اوس وایي چې حکومت لوایي چې مونږ سره دا دواړه پرېږده چې دا د کمیټې ماریم کوو او دا بله مارم کوو. حکومت ورته یو به کې یو به پرېږدې که نه؟ دی وایي نه دا دواړه را سره پرېږده. تیاره تیکه مې ولې خولې نه وباسي. عمر فاروق غوږونیو یو کور کې جګړه ده دننه. مور لور ته وایي چې هله بچیه دې پایو کې اوبه واچوه. هغه ورته ویل مورې عمر فاروق آرډر کړی دی چې پایو کې به اوبه نه اچوئ، که چا واچولې سزا به ورکوم. ویل بچیه نیمه شپه ده عمر فاروق به چېرته اوده پروتي، هله زر کوه پای لږ دي. ویل مورې عمر فاروق به اوده پروتي خو د عمر فاروق خدای خو اوده نه دی که. زما عزیزانو امام چې عادل او د خدای یره پړه کې وي په کور کې ښځې تیریږي. نن زمونږ زړه کې د خدای یره نشته، مونږ کور کې خپله ښځه رانه نه یریږي. یا په پاکستان کې به تاسو وګورئ چې ښځې چېرته حکومت نه یریږي. حکومت ته یریدو د 10 په ځای 20 سیټه ورکړه خو چې غږ ونه کړي، ځکه چې دا رړې ګډې کره ووتې په دې سړکو سنبالای به سو چې ښځې چېرته جلوس ونه باسي. دې دپاره خو لیونی په کار دی چې ښځې جلوس راوباسي او پولیس ته وایم چې ویې دا د ګیټو منځ او دا د خپو ګیټای پې ماتې کم او یو څو پکې کړه مې شي ته وګوره چې دوی مانه بیا بار راوځي. دی نو لیونی په کار لیونی به هلی چې خپله ښځه یې چېرته میزو به لیونی وي او پې زوروره نه وي. په چا چې خپله ښځه زوروره وي هغه به لاړئ غرق یې او غرق به شئ. پیرواله ښځه وه چا ورته څال ده خورې څال ده خورې ډوبه ده او ډوبه به پاتې شي. پوه شوې ډوبه ده او ډوبه به پاتې شي. زما عزیزانو ابتلا او امتحان انتها ده. ایمانم دغه دینم دغه غیرتم دغه د خدای یره په زړه کې هم دغه ولکه د ابراهیم علیه السلام وه. اوس د اسماعیل ایمان ان شاء الله دا به بیا شي. واخر دعوانا ان الحمد لله.